نمبر سولا تاسو مو الف مده طرز وزن یاد ساتئ هر کله چې الف پخپله خالی وي د دې نه معلومه دا شوه چې الف مده به وایي دې ته چې الف څه وي خالي وي ښه او خطرفته په ګاونډي حرف باندې زبر وي نو دې ته الف مده ویلی شي په الف مده کې به خلا او آواز بیرته کو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو با الف زبر د دې جوړ دی او با د دې روان دی دا مونږ سیده ساده تختې ماشوم ته ووایو ها اوس ګورې اجرا لازمي څیز دی ګوره زه بار بار تاسو دا خبره کوم اجرا ټیک شو نو تختې اجرا به داسې کوئ الف مده څه ته وایي الف مده څه ته وایي جواب به درکوي هر کله چې الف په خپله خالي وي ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر وي دې ته الف مده ویلی شي ټیک شو جي دویم سوال دا جوړیږي په الف مده کې به یې چل کوو جواب په الف مده کې به خلا او آواز بیرته کوو او د یو الف مقدار به یې راکاږو ټیک شو دلته کې دا خبره هم یاد ساتئ چې اوس یو سړی تاسو ته د الف مده مخرج هم دقه دی څنګه ادا کېږي الف مده خلا او آواز بیرته کولو سره او په څه سره په یو الف مقدار راښکودو سره ټیک شو جي دا د ادایګۍ طریقه شوه ښه جي جوړ او روان څنګه دي با الف زبر د دې جوړ دی او با د دې سره روان دی اوس به راشو مونږه دې ته ګورئ لکه با الف زبر جي روان وایه آواز به اوچت کې ښه تا الف زبر ثا الف زبر جيم الف زبر پجا کې دا کم الف دی آزاد وای الف مده ځکه چې الف پخپله خالی دی او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر دی سوچن به سره کو خلا او آواز به پې بیرته کو او د یو الف دا د هر مفرد سره اجرا ده ښه ح الف زبر ها جخ جخ وای بای آواز ح خا الف زبر دال الف زبر نور جخ وای رال الف زبر لږ د الف مقدار په لاس سره واضح کوي را الف زبر ها را اوس به په کلا وهلو سره زا الف زبر ها بیا بندولو سره سین الف زبر شین الف زبر صاد الف زبر پسوا کې دا کم الف دی ضاد الف زبر شونډې ما د اننګي ما پرسوي ضا الف زبر ها اخه پروانه وایو ضا وای ع غا فا قا کا لا ما
ما نا وا شونډ د بګو چې شونډ ګول کوي ښه ها یا مشکل حروف سوال لسی هغه دادي تا قو جی ثا سا صو غټ وای ښه را زا ضو رو عين صفانه دي ها ح فا دا شو صح مشکل حروف مفردات وشو ښه ټیک شو په مرکباتو کې یو څو مونږه حل کوو دا جدا وکړي